بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 171 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله او بعض شروع دی. په اسماء عامله کې مونږ 15 اسماء عامله په هغې باندې ښه تفصیلي بحثونه کړي، د هغې مثالونه هم لیکلي، ترکیبونه هم کړي دي. اول نمبر اسم شرط اسماء شرطیه، دویم نمبر اسماء افعال بمعنى فعل ماضی، دریم نمبر اسماء افعال بمعنى امر حاضر معروف، څلورم نمبر اسم فاعل، پنځم نمبر اسم مفعول، او نن به انشاءالله شپږم نمبر صفت مشبه او اووم نمبر اسم تفضیل وایو. صفت مشبه څه ته وایي جی؟ یو اسم فاعل وي، یو صفت مشبه وي. اسم فاعل چې دی که نه هغه یو کار یا یې کړی وي یا یې اوس کوي یا به آینده وکړي، ټیک شوه، خو چې کار وشي بس خبره ختمه شي، ټیک شوه. لکه مثلا زید آکلون، زید خوړلو والا دی، زید خوراک کولو والا دی. نو دا خوراک یا اوس لګیا دی کوي، نو چې خوراک وکړي بیا به بس کی، بس ختم به شو، کار ختم شو، ټیک شوه. نو دا کار عارضي دی، دا صفت چې دی د خوړلو دا صفت دا عارضي دی، د لیکلو دا صفت عارضي دی. همیشه د پیدایش نه واخله تر د مرګه پورې لیکل نه کوي، یو شان لیکل نه کوي، او نه د پیدایش نه واخله تر د مرګه پورې خوراک کوي، نه د پیدایش نه واخله تر د مرګه پورې ولاړ وي، نه نه نه، همیشه ورسره دا صفت نه وي، دا صفت عارضي وي په اسم فاعل کې. او اوس یو صفت مشبه ده. نو صفت مشبه کې یو صفت په انسان کې وي خو هغه دایمي وي، همیشه دپاره وي. یو انسان دی هغه اوږد دی، اوږد، نو هغه د اوږدوالی همیشه دی تر د مرګه پورې ورسره دی، تر چې مړم شي نو قبر ته به هم ورسره د خپل اوږدوالی ځي، ټیک شوه. دغه د اوږدوالی یو صفت دی، نو دا صفت همیشه دپاره په د انسان کې وي. یو ښایستهوالی دی، ښایستهوالی، خالد جمیل، نو د خالد خیسته دی، یا خالد حسن، خالد خیسته دی. نو دا خیستوالی چې دی دا د پیدایشي دی او همیشه به د سره او تر د مرګه پورې به ورسره، ټیک شوه. نو همیشه چې په چا کې یو صفت وي، هغې صفت ته همیشه چې وي نو هغه ته صفت مشبه وایي. نو صفت مشبه چې دی که نه، صفت مشبه دا د فعل لازم نه جوړیږي. صفت مشبه د فعل لازم نه جوړیږي او د فعل لازم په شانتي عمل کوي. څنګه چې فعل لازم خپل فاعل له رفع ورکوي که نه، نو دقه شانتي صفت مشبه هم خپل اسم له رفع ورکوي، ټیک شو جی. نو ګوره جی، صفت مشبه داسې اسم ته وایي، صفت مشبه داسې اسم ته وایي چې معنی یې د همیشه دپاره وي، چې معنی پکې د همیشه دپاره وي، ټیک شوه. لکه حسنون داسې چاته ویلی شي چې همیشه دپاره ښایسته وي، ټیک شوه. حسنون داسې چاته ویلی شي چې همیشه دپاره ښایسته وي. حسنون دا صفت مشبه ده، دا صیغه صفت مشبه ده. او دا صفت مشبه د فعل لازم په شان عمل کوي، د فعل لازم نه جوړیږي او د فعل لازم په شانتي عمل هم کوي. د فعل متعدي نه جوړیږي او نه د فعل متعدي په شانتي عمل کوي، خو د فعل لازم نه جوړیږي او د فعل لازم په شان عمل کوي. یعنی څنګه چې فعل لازم فاعل له رفع ورکوي، همدغه شان صفت مشبه هم خپل فاعل له رفع ورکوي. په دې صفت مشبه کې هم هغه د اسم فاعل او د اسم مفعول والا شپږ څیزونو نه 15 څیزونه مخکې لازمي وي. لکه صفت د اسم فاعل کې شپږ څیزونه، د اسم فاعل نه مخکې به هم شپږ څیزونه ضروري وو. یو به مبتدا، یو موصوف، یو اسم موصول، یو ذوالحال، یو همزه استفهام او یو حرف نفي. او دقه شپږ واړه خبرې په اسم مفعول کې مو، او همدقه شپږ واړو خبرو نه به صرف اسم موصول لرې کې، دا اسم موصول هغه الف لام چې کوم د اسم موصول په معنا دا الذي په معنا هغه به ترې لرې کې، او دا نور 15 واړه چې کوم څیزونه وو که نه هغه به د دې صفت مشبه نه مخکې وي. د صفت مشبه نه مخکې به مبتدا وي، د صفت مشبه نه مخکې به موصوف وي، موصول به نه وي، موصول به نه وي، اسم موصول به ترې لرې کې. نو موصوف به وي 2 شو، د صفت مشبه نه مخکې به ذوالحال وي 3 شو، د صفت مشبه نه مخکې به حمزه استفهام وي 4 شو، او د صفت مشبه نه مخکې به حرف نفي وي، دا 15 شو. نو تا ته وایي چې شپږو څیزونو نه 15 څیزونه به مخکې پکې لازمي وي، یعنی مبتدا، موصوف، ذوالحال، حمزه استفهام او حرف نفي. دا به د صفت مشبه نه مخکې ضروري وي. اوس په تاسو په مثال کې پوه شئ جی. او دا اسم موصول
او د اسم موصول الف لام په صفت مشبہ نه راځي. ٹھیک شو؟ د صفت مشبہ نه مخکې د مبتدا مثال لکه زیدون، دا زیدون وګوره دا مبتدا دی، مبتدا. دا حسنون وګورئ، حسنون دا صفت مشبہ ده، صفت مشبہ. ٹھیک شو؟ نو حسنون وګوره د دې صفت مشبہ نه مخکې وګورئ دا مبتدا دی، صفت مشبہ نه مخکې دا مبتدا. نو تا ته وایي چې د صفت مشبہ نه مخکې به یا مبتدا وي، د دې صفت مشبہ نه مخکې به یا موصوف وي، د دې صفت مشبہ نه مخکې اسم به یا ذوالحال وي، د دې صفت مشبہ نه مخکې به حمزه استفهام وي، یا به د دې صفت مشبہ نه مخکې حرف نفي وي. نو دلته د صفت مشبہ نه مخکې مبتدا دی. نو تا ته وایي زید حسن غلامه، دا حسنون صفت مشبہ دی، حسنون صفت مشبہ دی او د دې غلامو له رفع ورکړي. دا وګوره د رفع ځکه ورکړي چې دا صفت مشبہ دی او دا غلام مضاف او دا ها ضمیر مجرور متصل محلا مضاف الیه، مضاف الیه. دا مضاف او مضاف الیه دا د صفت مشبہ د لپاره فاعل شو، د صفت مشبہ د لپاره فاعل شو. صفت مشبہ د خپل فاعل سره، صفت مشبہ د خپل فاعل سره شبه جمله شوه. دا او دا شبه جمله چې ده دا د مبتدا لپاره خبر شو. ٹھیک شو؟ نو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. نو د زید حسن غلامه معنی سره د زید غلام خیسته دی او دا خیستوالی پکې همیشه د پاره وي. دا صفت مشبہ هغه اسم ته وایي چې د همیشهوالي معنی یې پکې، چې د همیشهوالي والا معنی پکې وي. نو حسنون خیسته ته وایي چې یو انسان پیدا شي او څنګه خیسته وي نو هغه ته حسنون وایي. ٹھیک شوه؟ نو دا ښایست چې دی دا د ټول ژوند کې د سره وي. صحیح شوه جي؟ نو اوس تا ته وایي چې کوم عمل فعل ماضي لازم، فعل ماضي لازم حسنه کوي نو دا حسنه فعل ماضي ده. ٹھیک شو؟ حسنه معنی ده خیسته شو. هم هغه عمل صفت مشبہ حسنون هم کوي، د حسنون معنی ده خیسته. ٹھیک شو؟ نو تا ته وایي چې کومه صفت مشبہ ده نو د صفت مشبہ چې دا خپل اسم له رفع ورکوي او یعنی فاعل له رفع ورکوي او فعل لازم چې دی هغه هم فاعل له رفع ورکوي. لکه جلسه زیدون، جلسه فعل لازم دی او دا زیدون چې دی دا ورله د زیدون له رفع ورکړي. دقه شانتې د حسنون غلامه، د حسنون د غلامو له رفع ورکړي ده. نو څنګه چې فعل لازم رفع ورکوي دقه شانتې د صفت مشبہ رفع ورکوي. ټیک شوه؟ او دا خو د صفت مشبہ باس ختم شو. دلته مې ښکته د صفت مشبہ مثالونه بیا لیکلي، د هغې ترکیب به کوو انشاءالله، او د اسم تفضیل مثالونه مې بیا لیکلي دي. نو اوس به د اسم تفضیل تذکره کوو جي. نو تا ته وایي اسم تفضیل داسې اسم ته وایي، اسم تفضیل داسې اسم ته وایي چې معنی یې د بل په مقابله کې زیاتوالی وي، چې په معنی کې یې چې په معنی کې یې د بل په مقابله کې زیاتوالی وي. لکه زه وایم زید د حسن نه غټ دی، یا زید د حسن نه خیسته دی، یا زید د حسن نه افضل دی، بهتر دی، یا زید د حسن نه لوی عالم دی، یا زید د حسن نه ډیر قابل دی. نو دقه وګوره د بل په مقابله کې دا زید د حسن په مقابله کې اوچت شو. ٹھیک شو؟ نو دقه ته اسم تفضیل وایي. نو اسم تفضیل داسې اسم ته وایي چې معنی کې یې د بل په مقابله کې زیاتوالی وي. لکه محمد صلی الله علیه وسلم افضل الانبیاء، محمد صلی الله علیه وسلم افضل الانبیاء، دا افضل اسم تفضیل دی. ٹھیک شو؟ محمد صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه افضل دی. ٹھیک شو؟ ټول پیغمبران په خپل ځای باندې اعلی دي، افضل دي، ډیر الله ته محبوب دي، خو محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو د پاسه دی، الله ته ډیر نږدې دی، د الله ډیر محبوب پیغمبر دی او د ټولو پیغمبرانو امام الله جوړ کړی و. نو ځکه وایي چې افضل الانبیاء. ښه، د اسم تفضیل د استعمال درې طریقې دي. د اسم تفضیل د استعمال درې طریقې دي. اسم تفضیل څه ته وایي؟ چې د بل په مقابله کې په معنا کې زیاتوالی وي، چې د بل کس په مقابله کې پکې افضلیت وي، بهتروالی وي، پکې قابلیت وي پکې، نو هغه ته اسم تفضیل وایي. او د اسم تفضیل د استعمال درې طریقې دي. یا به دا اسم تفضیل الف لام سره استعمالیږي،
د اسم تفضیل به یا الف لام سره استعمالي کې لکه جاءني زید الافضل جاءني زید الافضل ټیک شو افضل چې زما خواله د ټولو نه افضل زید راغی یعنی زما خواله زید راغی چې د ټولو نه افضل دی نو ګورئ جاء فعل دی دا نون پکې وقایه دی دا یا ضمیر منصوب متصل محلا مفعول به دی نو جاء فعل او دا یا ضمیر مفعول به زید موصوف الافضل اسم تفضیل او دې کې دنه هو ضمیر مستتر فاعل دی نو صيغه اسم تفضیل دا افضل صيغه اسم تفضیل دې کې هو ضمیر مستتر فاعل افضل صيغه اسم تفضیل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه صفت مشبه جمله فعلیه خبریه صفت مشبه صفت شو جمله فعلیه خبریه صفت مشبه صفت شو نو دغه صفت دا زید موصوف دی او دا الافضل ولا صفت شو نو زید د خپل صفت سره موصوف د خپل صفت سره دا د جاء فعل لپاره فاعل شو ٹھیک شو دلته به حقیقت ان شاء الله دغه وګو زما خواله زید راغی زما جاءني زید زما خواله زید راغی الافضل چې د ټولو نه افضل دی د ټولو نه بهتر دی ٹھیک شو اوس تا ته وایي چې د اسم تفضیل د استعمال درې طریقې دي یا به الف لام سره استعمالي لکه جاءني زید الافضل وګورئ دا الافضل نو د زید دا تنوین کې چې د تنوین کې اخره کې نون ساکن وي زیدن نو هغه نون ساکن چې دله به کسره ورکړي او په دې زیدو باندې به صرف پیش پاتې شي د تنوین د نون له به کسره ورکړي او الافضل دا حمزه به نه د حرکت په ختم شي دا د لام او دا نون دا به دواړه یو بل سره وتړلی شي نو دا بیا ویل کېږي زیدن الافضل ښه جي دویم نمبر د اسم تفضیل د استعمال دویمه طریقه د اسم تفضیل من سره استعمال چې دا اسم تفضیل به من سره استعمالیږي لکه ناصر افضل من خالد نو دا ناصر صيغه اسم فاعل دی ٹھیک شو افضل دا اسم تفضیل دی او من حرف جر دی او خالدین دا مجرور دی نو تا ته وایي چې ناصر د خالد نه افضل دی ناصر د خالد نه افضل دی ناصر افضل من خالد ناصر چې دا د خالد نه افضل دی ناصر مبتدا دی دا مبتدا دی افضل صيغه اسم صفت صيغه اسم تفضیل او دې کې خپل هو ضمیر فاعل دی او بن حرف جر او خالد مجرور جار مجرور دا د افضل صيغه اسم تفضیل د دې متعلق شو صيغه اسم تفضیل د خپل فاعل دا هو ضمیر فاعل سره او د خپل متعلق سره دا شبه جمله خبر شو نو مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو نو ناصر د خالد نه افضل دی بهتر دی د اسم تفضیل د استعمال دریمه طریقه د اسم تفضیل اضافت سره استعمال د اسم تفضیل دا به مضاف کیږي او د لپاره به مضاف الیه راځي نو ګورئ عابد افضل القوم نو دا افضل مضاف دی القوم مضاف الیه دا افضل صيغه اسم تفضیل دی دا مضاف شو القوم مضاف الیه شو نو تا ته وایي عابد دا عابد مبتدا دی افضل صيغه اسم تفضیل دې کې هو ضمیر فاعل صيغه اسم تفضیل دې کې هو ضمیر فاعل دا مضاف شو القوم مضاف الیه نو دا صيغه اسم تفضیل د خپل فاعل او مضاف الیه سره دا شبه جمله دا خبر شو نو دا عابد مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو نو عابد د پورا قوم نه افضل دی عابد افضل القوم عابد د پورا د ټول قوم نه افضل دی د ټول قوم نه بهتر دی اسم تفضیل همیشه صرف خپل ضمیر مستتر فاعل کی عمل کوي وګورئ دا صرف د صيغه اسم تفضیل چې د دې قوم کې عمل نه دی کړی ٹھیک شو د دې افضلو کې د خپل هو ضمیر فاعل پټ وي
ٹھیک شو په افضلو کې به همیشه خپل هو ضمیر فاعل پټ وي دلته صفت مشبه خپل اسم لا رفع ورکوي که چېرته د دې صفت مشبه نه مخکې ښکاره اسم نه وي که نه نو دکه به هو ضمیر فاعل پټ وي په صفت مشبه کې هغه خپل ښکاره اسم لا رفع ورکوي او اسم تفضیل خپل ښکاره اسم لا رفع نه ورکوي ٹھیک شو خپل ښکاره اسم کې عمل نه کوي صفت مشبه په ښکاره اسم کې په اسم ظاهر کې عمل کوي او که اسم ظاهر نه وي نو هو ضمیر وي پکې او دغه شان اسم تفضیل دا اسم تفضیل که دنه مخکې اسم ظاهر وي نو عمل پکې نشي کولی نه کوي پکې د کې دنه هو ضمیر فاعل وي هغه خپل هو ضمیر فاعل کې عمل کوي نو تا ته وایي اسم تفضیل همیشه صرف په خپل ضمیر مستتر فاعل کې عمل کوي په بل څه کې نه کوي او په ښکاره اسم کې عمل نه کوي تا ته دغه دی ووایي ښه اوس تا ته ما د دې صفت مشبه مثالونه دا د ښکته لیکلي او بیا پکې د اسم تفضیل مثالونه مې ښکته لیکلي ټیک شو د دغې نه ښکته نو د صفت مشبه مثالونه ان الله جمیل نو د الله ښایست چې دی هغه د همیشه دپاره دی د همیشه نه دی او همیشه به وي نو دا جمیل دا صفت مشبه ده ان حرف مشبه بالفعل او الله لفظ الله چې دی دا د ان حرف مشبه اسم دی دا جمیل صفت مشبه په دې کې هو ضمیر فاعل نو دا صفت جمیل صفت مشبه د خپل فاعل سره دا صفت دا مشبه صفت دا جمله مشبه شوه مشبه شوه او دا چې دی دا د دې ان لپاره خبر شو نو ان د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه محمد صلی الله علیه وسلم دا مبتدا شو محمد صلی الله علیه وسلم مبتدا دا رحیم صفت مشبه او دې کې هو ضمیر فاعل دی نو صفت مشبه د خپل فاعل سره شبه جمله شوه صفت مشبه د خپل فاعل سره شبه جمله دا شبه جمله خبر شو نو محمد صلی الله علیه وسلم مبتدا او دا شبه جمله ولا خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه شوه الله مبتدا سمیع دا صفت مشبه او دې کې هو ضمیر فاعل نو صفت مشبه د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه دا شبه جمله شوه دا شبه جمله دا خبر شو نو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه الطاووس ګورئ د ان الله جمیل معنی را بېشکه الله ډېر ښایسته دی او د محمد صلی الله علیه وسلم رحیم معنی داره محمد صلی الله علیه وسلم ډېر رحیم دی مهربانه دی الله سمیع یعنی الله ډېر اوریدونکی دی او همیشه دپاره اوریدونکی دی ټیک شوه الطاووس حسین باللون طاووس دا طاووس یادی طاووس دا وایي حسین دی ډېر حسین دی ډېر زیات حسین دی باللون خپل رنګ سره نو تاسو به طاووس لیدلی وي چې دا خپلې وزرې خورېږي که نه نو قسم رنګونه وي د ده په وزرو کې نو اکثر خلک د ده د وزرو سره دومره محبت لري چې په قرآن پاک کې په ښکلو کتابو په خپلو اسلامي کتابونو کې د هغې هغه پاڼې ږدي هغې هغه چې کوم د هغه طاووس هغه وزرې دي هغه په خپلو کتابونو وغیره کې ږدي نو الطاووس دا مبتدا شو دا حسین صفت مشبه ٹھیک شوه دې کې هو ضمیر فاعل دی دا با حرف جر اللون مجرور نو جار مجرور دا جار د حرف جر د خپل مجرور سره دا حرف جر او دا لون چې دی دا مجرور نو دا جار او مجرور چې دی دا د صفت مشبه متعلق شو او صفت مشبه کې دننه خپل هو ضمیر فاعل شته
نو صفت مشبه د خپل فاعل او د متعلق سره دا شبه جمله شوه، دا شبه جمله شوه او دغه شبه جمله بیا خبر شو. نو مبتدا د الطاووس مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. خالدون دا مبتدا دی او شریفون دا صفت مشبه. دا خالدون مبتدا او دا شریفون صفت مشبه او دی که هو ضمیر فاعل دی پکې او دا من حرف جر او دا یا ضمیر مجرور متصل محلا دا پکې مجرور. نو دا جار او مجرور دا متعلق شو د شریف صفت مشبه. نو شریف صفت مشبه د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شبه جمله شوه. نو دا شبه جمله دا خبر شو. خالدون مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. خدي اوس دلته وی دا د مشبه بالفعل دغه وجي د مشبه بالفعل مثالونه. او خالدون شریف مني، خالد زمانه زیات شریف ته نیک ته او دا شرافت پکې د همیشه د پاره دی. ٹھیک شو. او اسم تفضیل مثالونه الانبیاء دا مبتدا شو. نو تا ته ویلی مو چې د صفت مشبه نه مخکې به مبتدا وي او د مبتدا به وي اسم موصول هم راځي، نه موصول نه اسم موصوف او ذوالحال هم راځي او دغه شانتې حمزه استفهام هم راځي او دغه شانت دغه هم ترې راځي د حرف نفي. نو تا ته وایي الانبیاء دا مبتدا شو. مبتدا افضل صيغه اسم تفضیل. دی که هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر پکې فاعل دی. الناس مضاف الیه. نو افضل صيغه اسم تفضیل د خپل فاعل او مضاف الیه سره دا جمله فعلیه خبریه شبه جمله شوه او دغه شبه جمله خبر شو. خبر د خپل مبتدا لپاره، مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه. اوس تا ته وایي فاطمه دا مبتدا شو، فاطمه مبتدا ده. افضل صيغه اسم تفضیل او دی که هو ضمیر فاعل دی، هو ضمیر پکې فاعل دی او نساء دا ورله مضاف الیه شو. نو صيغه اسم تفضیل د خپل هو ضمیر فاعل او مضاف الیه سره دا جمله فعلیه خبریه شبه جمله او دا شبه جمله چې دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. هو دا مبتدا دی، مبتدا او اعلم صيغه اسم تفضیل. اعلم صيغه اسم تفضیل دی که هو ضمیر فاعل من حرف جر نا ضمیر من حرف جر او دا نا ضمیر ولا مجرور. نو من حرف جر د خپل مجرور سره دا د اعلم اسم تفضیل متعلق. اعلم اسم تفضیل د خپل فاعل او د متعلق سره جمله فعلیه خبریه شبه جمله. دا شبه جمله د هو مبتدا لپاره خبر، مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. الله مبتدا اکبر صيغه اسم تفضیل پدې کې هو ضمیر فاعل. من حرف جر کل مضاف شیء مضاف الیه. مضاف الیه دا د من لپاره مجرور. نو جار د خپل حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق شو د اکبرو اسم تفضیل. اکبرو اسم تفضیل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شبه جمله. نو دغه شبه جمله د الله مبتدا د لپاره خبر، مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه. دغه شانت عمر دا مبتدا دی. اعلم صيغه اسم تفضیل پدې کې هو ضمیر فاعل. القوم مضاف الیه.
اعلمو صيغه اسم تفضیل د خپل فاعل او مضاف الیه سره دا جمله فعلیه خبریه دا جمله فعلیه خبریه شبه جمله شو. دا شبه جمله دا خبر شو د عمرو مبتدا لپاره. عمرو مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. نو دا د صفت مشبه او د اسم تفضیل درسو. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.